بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې تاسو به ښه یئ، ښه به خوشحاله یئ او چې کوم ځای کې هم یئ نو الله جل شانه د تاسو ښاد، آباد او خوشحاله ساتي. زما عزتمندو دا ویډیو زه تاسو سره شیر کوم، خو دا پوره وګورئ ځکه چې په شروع کې به زه یو څو دعوې کوم او په آخره کې به د هغې یو څو ثبوتونه په منځ کې او په آخره کې د هغې ثبوتونه به تاسو سره زه شیر کوم. نو په دې وجه تاسو ته زما مؤدبانه او عاجزانه درخواست دی چې دا ویډیو تاسو پوره وګورئ. ښه زما عزتمندو دا ویډیو نن زه د شاه سوار په باره کې جوړوم، یعنی شاه سوار پسې جوړوم. ډېر زما عزتمن او ډېر ملګري هغوی ته لا پته نشته چې دی د تبلیغ نه الله ولې وباسلی دی. نو د هغې ثبوت ما سره شته، هغه به زه تاسو سره شیر کوم. یو خبره. بله خبر دا ده زما عزتمندو چې دی تبلیغ ته تلی ولې و او د تبلیغ نه را اوسته چا دی او په کوم وجوهات دی تبلیغ نه ووتو. دا ټولې خبرې تاسو سره شیر کوم، خو تاسو به مهرباني کوئ چې دا ویډیو ما سره پوره وګورئ چې تاسو پوه شئ. د هغې نه پس کمنټ کوئ، لایک کوئ، شیر کوئ، هغه ستاسو خپله خوښه ده، خو د هغې نه مخکې مهرباني تاسو خپله رای هغې پورې ماله کمنټ بوک کې مه راکوئ چې څو پورې دا ویډیو پوره تاسو سره ما شیر کړې نه وي. زما عزتمندو د په چینل باندې یو ویډیو راغلی ده د 39 منټ ته. ډیوا اف ام ریډیو دی که څه شی دی، اف ام ریډیو دی، ډیوا که څه شی دی، هغه له د انټرویو ورکوله، هغه ته تپوسونه کول، د جوابونه ورکول. نو په هغې کې یو څو خبرې د داسې وکړې چې هغې کې سوالونه او جوابونه خپله پیدا شو. لومبۍ خبره خو دا ده چې دی تبلیغ ته تلی ولې او. په لومبۍ ویډیو کې که تاسو خیال کړئ، په لومبۍ ویډیو کې ما دا خبره کړې ده چې دنه به یو عظیم ګناه شوی نو الله به د خپل کور نه وباسلی. زما عزتمندو چې کم یو میلمه زموږ دپاره قدرمني، کم یو میلمه موږ ته نږدې، کم یو میلمه زموږ خوښي نو هغه موږ کور ته رادننه کوو، او چې کم یو سړی زموږ خوښ ني که هغه په موږ باندې راشي میلمه شي نو زموږ تندی هغه ته ښه ني. نو زما عزتمندو موږ خو انسانان یو، د هغه بندګان یو، هغه بیا خپل کور کې داسې انسان ولې پرېږدي. زما وروڼو دې تبلیغ ته تلی په دې پوینټ باندې و، که څوک یې مني نو او دې مني، که څوک نه مني نو کروڑها پیرې د نه مني، خو ثبوت په در کوم. دې تبلیغ ته تلی په دې باندې و چې دی یو جینۍ سره بدنام شو، دی جیل ته شو، د باندې یو تور راغی، د تور د ختمولو په وجه د تبلیغ ته لړ. یوسف جان لالا وله ویډیو وکړه او پوره دنیا سره شیر شوه. ښه نو دی دغې بدنامۍ نه بچ کېدو دپاره او خپل ځان صفا کېدو دپاره چې دا تور زما نه لړ شي او زه صفا شم، دی تبلیغ له لړ. یو خبره. اوس په تاسو وایي چې تا سره څه ثبوت دی، ته په کومه دعوه دا خبره کې، نو دا ویډیو تاسو مخکې هم وګورئ، دې ځای کې مه پرېږدئ، ځکه چې تاسو سره به د یو خبرې زه ثبوت شیر کوم. یو خبره. دویمه خبر دا ده زما عزتمندو چې د نه مولایان خوښ دي او نه تبلیغیان خوښ دي، او چې کم سړی د هغه په خولې باندې ځي نو دا دوکه دی. محض خبرې، محض تقریر، محض دعوه کول دا اس حیثیت نه لري څو پورې چې عملی زندگی کې تا هغه شی راوسته ني. هر ځای دی دا دعوه کوي، هر ځای دی دا خبره کوي چې مور پرېښودی شم، پلار پرېښودی شم، بچي پرېښودی شم، ښځه پرېښودی شم، خو تبلیغ نشم پرېښودی. تبلیغ خو دومره غټ شی به او یا بني، خو د هغې نه یو غټ شی درته بل ښیم. تبلیغ ډیر غټ شی دی، دا دعوه نه کوم چې تبلیغ په دنیا کې په 1 نمبر تبلیغ دی، خو د هغې نه غټ یو شی درته ښیم چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سنت مبارک دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مبارک تا اول ګیره لږه دې وړه کړه، بیا دې
هغې نه وړه کړه اوس ترې پټه کړه او اوس ترې پکې چې کوم دی نو هغه لیڼونه نور راوباسل. پټکی تا د سر نه وغورځو، ټوپۍ تا د خپو د لاندې کړه. دعوه ستا دا ده چې ښځې بچي پرېښودی شم او مور پلار پرېښودی شم او پلانکی او ډینګلې دنیا پرېښودی شم، تبلیغ نشم پرېښودی. تبلیغ لکه لړ نه شوې نو ګناهګارېږې نه. 3 ورځو له 40 ورځو له 4 میاشتو له کال له که ته تبلیغ کې لړ نه شوې نو ته ګناهګارېږې نه، هرګز نه ګناهګارېږې. خو که دا د محبوب رسول الله صلی الله علیه و وسلم سنت ترک کړل، پرېښودل، نو ته عظیم جرم کې مبتلا شوې. پټکی په سر نه اچول ګناه نه دی، ټوپۍ په سر اچول دا ثواب دی. نه اچول مطلب دا دی چې ټوپۍ هم لازمي ده، خو د هغې نه ډېر زیات لازمي هغه دا مبارک سنت دی. یعنی مطلب دا دی چې تا ګیره کله کړه، ګیره دې پرې کړه، ګیره تا چې کوم دی نو مشین کړه، یو طرف ته د الله او د الله رسول نافرمانی کې عملی او په خولې باندې دعوې کې، نو دې نه به تاسو اخذ کوي دا خبره چې دا سړی په رښتیا دی که په دروغه دی، ده کې فراډ دی که دا چې کوم دی نو صحیح روان دی. او اوس هم په ټیک ټاک باندې د ګانې راځي. ښه دا 2 خبرې شوې. 3مه خبره واورئ زما عزتمندو. وایي چې کله زه شروع کې تبلیغ لړم نو هلته به یو مولانا راغی، تبلیغي به راغلی، حافظ به راغی، قاري به راغی او ما سره به سیلفي وباسله. ما ورته چې هلکه ته ما پېژنې؟ هغه وایي چې ولې دې نه پېژنم، ته هغه ګان والی که نه؟ نو په دغه ځای کې لعنت دې شي او په شاه سوار دې شي. د لعنت وجه تم وام. دې ځای کې دی وایي مولا خپله مسلې کوي او بل ته پې عملې کوي. د دې ځای کې علما او تبلیغیان قاریان ټارګټ کړل چې دی خپل ځان دپاره ګانې بجانې حلالي کړي دي او زما دپاره یې حرامي کړی وي. شاه سوار یو ډېره خرابه شیشه وه چې مخکې تاسو د 2 کاله مخکې کته نو او ما ته په تبلیغ کې داسې ډېر ملګري میلاو شول، علما به میلاو شول چې شاجي یو تصویر وباسو، یو عکس وباسو. نو ما ویلې مولانا صاحب ته ما څنګه پېژنې؟ بچې وایي ستا څو کردارونه مې کتلي دي. نو ما به مولانا صاحب ما ته دې مسلې کړې وي، زه خو دې په 6 نمبر راړولی یم چې 6 نمبر یې بیانوم او پخپله ته زما ګانې اورې نو داسې خو نه کېږي زما نو 1 کروڑ پیرې چې په تا زه لعنت راولېږم نو هغه به کم وي. ظالم انسانه الله درته په قهر شوی دی. که ته چرې علما بدنامې، تبلیغیان بدنامې، نو هغې نه مخکې د الله جل شانو تا سره خپله فیصله وکړي چې دا ټوله دنیا عبرت نشانه ته وګرځي، ټوله دنیا دې وګوري. تا د دغې دلته زه 2 خبرې به جوابونه در کوم. تا د دغې عالم نه، دغې حافظ نه، دغې تبلیغي نه دا تپوس کړی چې ته د چا نه خبر شوی چې دا ګانو بجانو والا و او که نه تا زه په سټیټ باندې صحیح کړی موبایل کې دې صحیح کړی چې ما به ګانې بجانې وي. تا د هغې جواب ورنه کو. او بله خبره دا ده چې ته د پلیتۍ نه راووتې نو هر یو کس په ستا د بل مخ کې ذکر کو. سوشل میډیا ستا ډکه وه بغیر د ګانو نه. زما په دې چینل کې چا ګانه صحیح کړې ده، یا سونګ یې صحیح کړی، یا د ښځې تصویر یې صحیح کړی دی، یا دې کې فحاشي صحیح کړې ده. زما د وجې به لکونه خلک چې کوم نه خبر شي چې شاه سوار څنګه سړی دی او څنګه سړی نه دی. نو 2م جواب دا دی چې خلکو به ویلي چې دا سنګرو، دا فلمونو والا او دا ډرامو والا پلیتۍ نه الله راوباسو چې کوم دی نو پاک ځای ته، جهنم نه الله راوباسو جنت ته راولېږو. نو دغه دعوه ستا چې کوم دی نو مکمل غلطه ده او مکمل زه تا ته چې کوم دی دا یو خبره په کلاو الفاظو کې کوم چې دین بدنام نه کې، تبلیغ بدنام نه کې او علما بدنام نه کې.
یعنی الله رب العزت په دې هغه حشرو کې دا حشر چې د قیامت ورځې پورې به چې کوم دی نو ستا نسل به یاد ساتي. په دې خبره زه ډېر سخت پریشانه شوم. یو مولانا صاحبو یو کس راغی ورته وی یو ګیري والا زما نه غلا وکړه. نو هغه ورته وی ګیري والا تا نه غلا نه ده کړې بلکې غل ګیره پرېښودې ده. نو زما عزتمندو 15 واړه ګوتې دا یو شان نه دي. یو بله خبره تم کومه چې زه هغه الله حاضر اور ناظر ګڼم او تاسو ته بطور تاسو ټول ګواهان جوړم چې د امت محمد صلی الله علیه و وسلم څومره هم دی په هغې ټولو کې ګناهګار شیرغني دی، په هغې ټولو کې لاندې شیرغني دی. زما نه به یو سپی هم ښي د بجلیګر مولانا صاحب خبره، زما نه به یو سپی هم ښي د شیرغني نه به یو سپی هم ښي. د قیامت پر ورځ به هغه سره حساب کتاب نه کیږي او که شیرغني سره حساب کتاب شروع شي نو شیرغني بیړه غرقه ده. زه ځان اوچت نه ګڼم خو په دین باندې خپل سر قربانول ته تیار یم. نور مغه ډیر زیات خلازت بیان کړی دی او ډیرې چې کوم دی نو بکواسې کړی دی. او بله خبردار زه به د غني بابا کلام وم، د رحمان بابا کلام به وام. او که ته د رحمان بابا او د غني بابا کلام پرېږده، که ته قرآن مجید هم وای که نه او تا ګیره پټه کړي نو په دې ګناه کبیره کې ته 24 غنټې مبتلا. یو طرف ته به چې کوم دی که موس کې هم ولاړې ته ګناه کې دا مسلسل یو ګناه دی چې کم یو سړی په غسل کې او هغه 24 غنټې که ګرځي نو هغه ګناه کوي چې څو پورې هغه غسل وباسلی نه دی. دقه شان چې څو پورې یو سړي توبه وباسلی نه شي زه ګیره به پرېږدم هغې پورې دی ګناه کې دی. سلفیانو دپاره به کعبې ته ځو چې موږ د سلفیانې وباسو، موږ د خلکو ته دې پته ولګي چې دا سړی عمرې ته تللی. بای زما خو په تبلیغ کې خپل هم تصویران نه دي وباسلي او ډېر علما به زما خوا ته راغل چې بای شاجي یو تصویر وباسو. نو ما به فکر کې شوم، سوچ کې شوم یار زه یو هنرمند طرف نه راغلی یم چې یار مولانا صاحب ته ما سره تصویر وباسې نو ته شاه سوار څنګه پېژنې؟ تا علم زده کولو که نه تا فنکاري کوله، ما ته وایې چې حرامه ده او په خپل ځان ته حلالۍ. دا خو ډېره ګرانه خبره ده. لومبۍ خبره خو دا ده چې تا ته چا ویلی دي او په کوم کتاب کې دا لیکلی دي چې موبایل باندې تصویر وباسل دا تصویر دی. په دې باندې د غټو غټو علماو اختلاف دی او دا د علماو کار دی، دا د یو ډم کار نه دی چې ډم وای په موبایل باندې تصویر وباسي نو هغې ته تصویر وای. ډېر علما وای چې دا عکس دی او د عکس ګناه نشته. تصویر هغه چې په کاغذ باندې تصویر راشي یا په ګوتو باندې څوک ولیکي نو هغې ته تصویر وای. نو لومبی ستا پلار هم ډمو او ته هم ډمې. نو ډم انسانه ته لومبی په خپل مایند کې په خپل ذهن کې دا خبره کېده تبلیغي نه مولانا نه ته دا تپوس وکړه د موبایل چې کوم تصویر دی نو دا تصویر دی یا دا عکس دی؟ د تصویر ګناه دی، تصویر حرام دی، خو عکس نه ګناه شته او نه حرام دی. بالکل مې کړی دی، په تبلیغ کې مې کړی دی، په ډېرو علماؤنو نه مې کړی دی چې تاسو شاه سوار څنګه پیژنئ؟ دا شاه سوار شیشه تاسو ته چا خولی دی؟ شاه سوار خو ډېر هغه بد رد کړي دي. ما به ورته ویلې ما په سټیج باندې ډېر زیات فحاشي پیلاو کړې ده، ما په سټیج باندې ډېر غلط دغه کړی دی. نو مې تاسو شاه سوار څنګه کتلی دی؟ پکار دی چې تاسو د فحاشۍ طرف ته نه وی ګامزن شوی. زما په سوچ فکر کې مې دا سوال پیدا کړی چې ما ته وایي چې دا ګانه ویل حرامه ده او په خپلې ځان ته م حلاله کړې ده، په خپلې اورئ، په خپله ټیک ټاک هم ګورئ، په خپله ټیک ټاک هم جوړوئ او زه 4 میاشتو کې ګرځم نو زه خو هم دا ګورم چې تاسو ټول علماو سره په لاس کې موبایل دی او ټول ملګري چې کوم دي تبلیغ کې هغوی سره موبایل دی او څوک بی پټ لګیا دی خپل ویډیوګانې کوي، څوک څه کوي. نو شاه سوار خو په دې سوچ او ګمان کې زه د دې مینوالو د طرف نه وایم، ډېرو ملګرو ما ته ویلي چې دا کوېسچن به ته اوچتی چې بهی مونږ ته وایي وایي بل ته مسلې کوي په خپله پې حملې کوي، نو داسې خو نه کېږي. ډم انسانه شاه سوار ډمه ما ته نه پېژندې چې کله به تا پلیتۍ کولې، کله به تا ګانې کولې، کله به تا نور په حاشي په دې سوشل میډیا باندې خوروله. زه یو حافظ یم او عالم یم،
ما موبایل استعمال کړی دی، ټیک ټاک زه استعمالوم، خو ټیک ټاک ته ورشه شیر وظیفه ولیکه زه هلته څه جوړوم. زما دا چینل وګوره، فیسبوک وګوره چې زه څه کوم. خو شاه سوار ډمه ته ما نه پېژندې، خو چې کله ته یو تور سرې سره یو تور سرې عزت سره ستا لبې وکړې او ته جیل ته شوې، یوسف جان لالا تعالی ویډیو جوړه کړه، نو ته زما مخې ته هم رالې او ستا A to Z کردار هم زما مخې ته رالې. بیا تا چې کوم دی مطلب دا دی چې خپل تور دی ختمو ان تبلیغ دی مخې ته کو، ستا اوس هم علما بدي شي، مخکې هم علما بدي شو، اوس هم تبلیغیان بدي شي، مخکې هم تبلیغیان بدي شو، خو خپل ځان صفایي دپاره تبلیغ له دې ځان ورکړو. خو داسې نه کېږي که نه ښه. نو زما عزتمندو ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي، انشاءالله تعالی بل کلیپ په بیا تاسو سره زه شیر کوم مزید کو ضرورت راغی. د لوی الله په نوم سپارم، د الله په امان.